خراجو نن په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو. کمنټ څه شی دی، انکر ټکس، سټایل، ټیکس کلر، بیک ګراوند کلر، په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو. اول راځو کمنټ ته چې کمنټ څه شی دی او د څه لپاره استفاده کوو. کمنټ ټک چې دی دا څه شی دی، د څه ته ویل کېږي. کمنټس کین بی یوز ټو ایکسپلین HTML کوډ. کمنټ چې دی دا موږ استفاده کوو د HTML د کوډونو د ایکسپلینیشن لپاره، یعنی دا اکثر موږ د دې لپاره یوز کوو کله چې تاسو یو پروجیکټ کې کار کوئ. مثلا تاسو یو پروجیکټ کې یو ټیمي کار کوئ او تاسو ټول یو ځای نه یاستئ. مثلا یو کس دی په هغه په هند کې دی، مثلا بل په پاکستان کې دی، داسې لرې هېوادونه نږدې، مثلا په یو ولایت کې دی، بل په بل ولایت کې دی. نو په دغه تاسو لرې یاستئ او تاسو هر یو کس تاسو یو ټاسک اخیستی دی. اوس ته چې کوم کوډ کوي په هغې زه نه پوهېږم، زه چې کوم کوډ کوم په هغې تاسو نه پوهېږئ چې دا کوډ چې ما لیکلی دی د دې کوډ کار څه شی دی او دا کوډ به څه کار کوي او څنګه دا کار کوي. نو هغه موږ داسې کار کوو چې هغه کوډ په سر باندې زه ورته لیکم چې د دې کوډ دا کوډ چې ما لیکلی ده د دې کوډ کار دغه دی او د دې کوډ کار دا کار کوي. که دا کوډ چېرته یې داسې پوه شي، که دا کوډ نه وي داسې، د موږ خپل ځان دپاره په همغه کوډ کې معلومات لیکو او هغه معلومات هغه کوډ موږ ایکسپلین کړو. که بل یو کس هم زموږ کوډ ګوري نو هغه په دې باندې واضح پوهېږي چې دا کوډ د څه دپاره ده، دا کوډ څه شی دی. که بل ورځ هغه هم په دغه پروجیکټ کې یا په دغه ویب سایټ یا هر څه چې وي په هغې کې چینجز راوړستل غواړي، دا ته نه په HTML کې نه، لکه که تاسو سره جاوا سکرپټ، مطلب جاوا سکرپټ دی، که CSS دی، که وغیره کوم لینګویج دی، که پروګرامینګ لینګویج دی، که هغه مثلا جاوا، پایتون، ټولو کې کمنټس چې دی همدغه یو هدف دی او صرف هغه کمنټ فرق لري. په بعضې لینګویجونو کې یو شانتې کېږي، په بعضې لینګویج کې بل رقم، اما طریقه یې ټوله، یعنی هغه کار یې ټول یو شی دی چې هغه کوډونه چې دي هغه تاسو ته نه شو کېږي. لکه دلته وایي کمنټ کین بی یوز ټو میک د کوډ مور ریډیبل. هغه کمنټس چې دی تاسو ته هغه کوډ څه کوي، مطلب که بل کس هغه کوډ ګوري نو مور ریډیبل مطلب دا دی چې هغه پې ډېر ښه پوهېږي، واضح پې پوهېږي. اوس که زه تاسو ته مثلا یو پروجیکټ وښایم، ما که دلته زه راشم دا کوډ چې دی که بل یو کس ویني نو هغه په دې باندې کنفیوز کېږي چې دا څه شی دی. یا فرض که دې ځای کې یو بل ویب سایټ دی، دا ما اوپن کړ، دا ویب سایټ دی، صحیح ده. اوس دلته دا ویب سایټ دی، که د دې سورس کوډ تاسو ګورئ نو له کیبورډ نه کنټرول یو پریس کړئ، دا ویب سایټ دی. زه د دې سورس کوډ کتل غواړم، له کیبورډ نه کنټرول یو پریس کړئ، دا ګوره تاسو ته هغه کوډ ښیي چې دا یې کوډ دی. په دغه کوډ ته نه دا نه ګورئ که تاسو سره کروم هم، مثلا دا کروم دی، زه د دې کروم ګورم چې دغه بروزر چې دی دا څنګه جوړ شوی دی او د دې کوډ څنګه دی. که تاسو د دې کروم کوډ غواړئ له کیبورډ نه کنټرول یو پریس کړئ، تاسو ته مکمل کوډ ښیي چې مایکروسافټ دغه هغه چې دی دا څنګه جوړ شوی، خو ټول په یو لاین کې داسې راغلی دی، ټول یو لاین کې دی. همدغه شان تاسو که هر څه، که تاسو فیسبوک ګورئ، تاسو چې فیسبوک څنګه مو اوپن کړ نو تاسو به کنټرول یو پریس کړئ، تاسو ته هغه کوډ ښیي چې دا څنګه جوړ شوی دی. که تاسو هر څه همداسې غواړئ. اوس زه د دې پروجیکټ سورس کوډ ګورم نو ما کنټرول یو پریس کړ، کیبورډ نه ماته هغه کوډ وښود. اوس دغه کوډ دی، ګوره دلته کې کمنټ څه شی دی، دغه کمنټ دی، دا ما کمنټ کړی دی چې دلته کې بعضې آیکنز ما په خپل ویب سایټ کې راوړي دي. نو ما ته هغه آیکنز چې ما راوړي دي دغه ایډرس دی ما له ګوګل هغه نه راخیستي دي، مطلب ګوګل. همدغه شانتې ما سره بعضې فایلونه دي چې هغه د CSS فایلونه دي، اما دا کوډ ما په خپله نه دی لیکلی بلکې ما د یو بل ځای نه کاپي کړی دی، صحیح ده. بوتسټراپ کوډونه دي چې دې باندې به وروسته خبرې کوو. بل زموږ سره وګورئ کوم کوډ چې ما په خپله CSS لیکلی، ګوره مین CSS فایل دی، دا کوډ ما په خپله لیکلی دی او دا زما سره په دې فایل کې موجود دی. نو اوس کوم کسان چې دا تاسو سره شاید لږ کنفیوزیبل وي، اما تاسو چې لږ مخکې لاړئ بیا په دې شیانو تاسو پوهېږئ چې مطلب که موږ سره اصلي کوډ د CSS وي هغې ته باید موږ څنګه نوم ولیکو، څنګه. اوس دلته کې زه هیډر سیکشن ته راځم، که زه خپل ویب سایټ ته راشم، ګوره دلته زموږ سره هیډر دی، صحیح ده. دا زموږ ما ډېر زوم کړو نو دا وګورئ دا زموږ سره هغه هیډر دی. که تاسو دغه د هیډر کوډ ګورئ نو دې ځای کې تاسو وګورئ، دې ځای کې تاسو ته وایي چې دا هیډر دې ځای کې زموږ سره سټارټ شوی دی او دا زموږ سره دغه هیډر کوډ دی. دې ځای کې ما یو کمنټ کړی دی، ما ورته ویلي ګوره که چېرې تاسو دغه کوډ چې دی ما لاندې کمنټ کړی دی، که دا چېرې تاسو ان کمنټ کوئ نو دې ځای کې ستاسو نوم شو کېږي، نو د دغه نوم په ځای کې تاسو لوګو غواړئ نو دا تاسو ان کمنټ کوئ، دې ځای کې بیا تاسو ته هغه لوګو راشي. نو څه چې تاسو کمنټ کړه هغه تاسو ته نه شو کېږي. ګوره دې ځای کې ما سره نوي بار راغی، نو مطلب نوي بار څه ته ویل کېږي، دغه زموږ سره نوي بار دي، دا تاسو سره څه کېږي، دا راځي. ها، نو دغه شیانو دپاره چې مطلب بل یو کس تاسو کوډ ګوري نو هغه به په دې باندې څه پوهېږي، واضح به په دې باندې. ما خو خاص کمنټ ډېر نه یوز کړي، تاسو کولی شئ هر کوډ دپاره کمنټ ولیکئ چې دا کوډ ما د دې دپاره لیکلی، دا کوډ د دې دپاره. که بله ورځ تاسو مثلا که تاسو چېرې کمپلیکس پروجیکټ کې کار کوئ نو هلته به فایده تاسو ته دا وي چې بله ورځ یو میاشت بعد یا مثلا یو 100 ورځې بعد تاسو بیرته خپل کوډ ته راځئ نو تاسو په اسانۍ سره پوهېږئ چې دا کوډ موږ د څه لپاره لیکلی و او د دې کوډ کار څه شی و. ها
صحیح دی. خو کمنټ باندې خبره کوله نو دلته وایي کمنټ اور ناٹ ډسپلی ان د بروزر. کمنټس چې دا په بروزر باندې نشو کې ګور ما کمنټس کړي تاسو ته مې دا ویب سایټ وخت کنه دلته ما کمنټ استفاده کړو هغه څه چې ما یوز کړو دلته نشته. ګور یو ځکه ما کمنټ مونږ ته نشو کیږي نو کمنټس چې دی دلته کې بر سر کې ګور کمنټ ول هغه کمنټ دلته ماته نه خي. نو زما د خبره هدف دا دی کوم کمنټس چې تاسو وکړل هغه تاسو په بروزر باندې نشو کیږي. هغه هر بروزر وی کې کروم دی فایرفاکس ته کې نه دی او چې هغه د موبایل بروزرونه دي هر یو چې دی صحیح ده. که موبایل وی کمپیوټر وی هغه تاسو ته نشو کیږي. You can add comment to your HTML source by using the following syntax. کچېرته تاسو غواړئ چې د HTML مطلب دغه HTML په HTML کې دغه کمنټس یوز کوي استفاده کوي نو دغه طریقه چې دا دغه ساينټکس طریقه د لیکلو د سیدا چې تاسو به اول دلته دغه علامه واچوي د علامه باز ندایا منفي رائټ ور کمنټ هیر دلته چې تاسو هر څه لیکي هغه به بیرته ولیکي بیا منفي او دغه علامه به تاسو ورته انټر کوي. دا خبروم باید په یاد وي چې دغه ایکسکلیمیشن پوینټ چې د ایکسکلیمیشن مارکس چې دا په سٹارټ کې زموږ سره شته دی اوپننګ ټګ کې زموږ سره شته دی خو په کلوزینګ ټګ یا په بیرته په اند کې زموږ سره نشته. یعنی زما د خبرې هدف دا دی چې دې کې سٹارټ کې تاسو ګوري په سٹارټ کې زموږ سره دې کې دغه ایکسکلیمیشن مارک شته اما په اند کې ایکسکلیمیشن مارکس مونږه نه لرو او بل دې ته چې دې ته ویل کېږي سٹارټ دغه زموږ سره سٹارټ دی ټګ سٹارټ دی او د زموږ سره اند دی. او دلته زما سره دا باډي مې واخستله او په باډي کې دننه ما دې ځکه کمنټ ولیکو. کمنټ چې تاسو هر څه لیکئ پرس ما دلته ولیکل دیس از ا کمنټ هغه نه بعد ما یو پیراګراف واچو او د پیراګراف نه بعد ما بل کمنټ واچو. نو دې کمنټ کې چې تاسو هر څه لیکئ دلته دا د کمنټ هغه ساينټکس دی چې دې کې تاسو هر څه ولیکل نو هغه تاسو په ویب باندې په دغه بروزر باندې چیک کیږي نه ډسپلی کیږي نه شو کیږي. راځو دا کار زه پریکټیکل کوم. ګورو ځکه نوټ پیډ ته راشم نوټ پیډ ته راغلم او نوټ پیډ کې ما کنټرول ان پریس کو یو نوې صفحه مې واخسته دلته HTML ټګ اوپن کوم او HTML ټګ چې دا بیرته ما کلوز کو او هډ ټګ مې اوپن کو او هډ ټګ مې دلته بیرته کلوز کو همدارنګه راځم باډي ټګ مې اوپن کو باډي ټګ مې بیرته دې کې کلوز کو. صحیح شو. اوس دلته چې تاسو هر څه لیکي دا خو هغه د HTML سټرکچر دی په دې خو تاسو پوهیږئ. فرض کړئ دلته کې ما یو H1 واچو هیډینګ 1 مې ولیکو او دې کې هیډینګ 1 چې دا ما بیرته کلوز کو او دې په داخل کې ما دلته ولیکل ویلکم ټو HTML کلاس. پیج مې کنټرول اس ک دا سیو کوم په डी ड्राइव کې مې سیو کو ویب ډیولپمنٹ کلاس HTML پښتو او دلته ما یو بل فولډر جوړ کو دا زموږ سره د HTML څلورم ورځ ده نو ډے 4 مې ولیکه او په دې کې دننه زه دلته فایل ورته وایم دا زموږ سره فولډر مې جوړ کو. فولډر کې دننه ما دلته فایل جوړ کو HTML day4.html فنوم باندې انټر کور زموږ سره هغه چې دی سټرکچر د HTML موږ سره دغه راغی. که چې دا زموږ سره نه وای نو بیا دغه مشخص رنګ چې دی د ناخسته زه راځم دا فایل مې چیرته سیو کړی دی डी ड्राइव او डी ड्राइव ویب ډیولپمنٹ کلاس او دلته HTML پښتو دلته هم څلورم ډبل کلیک دا ګوري موږ سره دغه لیکل چې د زموږ سره راغله. اوس که زه دلته راشم او دلته زه یو پیراګراف لیکل غواړم مایکروسافټ ورډ ته راځم یو پیراګراف راخلم. تاسو خپل هم کولای شئ چې پیراګراف ولیکئ. خو که زه پیراګراف لیکم نو ټایم نیسي. زه راځم دې کې پیراګراف کنټرول C او دلته راغلم دلته مې یو پیراګراف لیکل وکړل کنټرول V پیج مې کنټرول S ک دلته راشم زه دا ریفریش کوم چې دا ریفریش کوم ګور زما سره یو پیراګراف لیکل راغلی. دا پیراګراف زه په دوه برخو تقسیموم. ښه چې دلته کې زه کمنټس یوز کوم دا مې دې سره کنټرول X کړ
او دلته لاندې راغلم یو پیراګراف مې بل ولیکو دلته ما یو بل پیراګراف ولیکو ګوري ما سره 2 پیراګراف شول دا یو پیراګراف زموږ سره غړ دا یو پیراګراف زموږ سره وړ کېده زه غواړم دا غړ پیراګراف دغه 2 لاینه چې دي دا زه کمنټ کول غواړم نو کمنټ سي تاسو کوئ مونږ ویل چې کله تاسو کمنټ کوئ نو سٹارټ کې تاسو دغه ایکسکلیمیشن مارک بیا 2 منفي دا چې کله تا واچو دا زموږ سره د کمنټ اینډ شو سٹارټ شو سوري نو دلته ما کمنټ سٹارټ ګور تر اخیره پورې ټول ما ته کمنټ کړل نو ما زه غواړم چې یوازې دغه یو لاین چې دغه د ماته کمنټ شي چې الته کې ما سره یعنی دغه یو لاین زه مکمل غواړم چې کمنټ کما دغه یو لاین چې زه کمنټ کوم دغه 2 لاینه چې دي دا دلته کې ما سره په 2 لاینه شو کیږي اما دلته دا ما په یو لاین کې لیکلي صحیح ده اوس غواړم چې دا کمنټ کما نو دا زما سره سٹارټ شو بیرته تاسو باید اینډ کې که اینډ نه کې د دې نه لاندې څومره څه چې هغه ټول کمنټ کیږي نو بیرته اینډ کمنټ چې بیرته چې کمنټ کلوز کوئ منفي بیا د علامه واچوئ ګورئ یوازې دغه تاسو سره شو کمنټ شو پیج کنټرول اس کوم دلته راځم ګورئ زه څنګه چې دا ریفریش کما ما دا نه شو کیږي نو تاسو له کیبورډ نه کنټرول یو پریس کړئ ګوره تاسو ته وایي چې تاسو سره کوډ چې دی دا ټول هغه ساینټکس یې تاته درکړه او دې کې تاسو ته وایي چې یو تاسو H1 اخیستی ویلکم ټو HTML کلاس او دلته کې ګورئ دا تاسو کمنټ کړی دی مکمل هغه کوډ درته ښایي چې دا کوډ تاسو کمنټ کړی دی او دغه تاسو ته نو دا څه چې ما کمنټ کړي دي دا ماته دې ځای کې نه شو کیږي شو دا دی کنه دا ما سره دلته نه شو کیږي یوازې ماته هغه څه چې ما نه دي کمنټ کړي هغه ماته شو کیږي او څه چې ما کمنټ کړي دي هغه ماته نه شو کیږي سوال پوښتنه مشکل ورپسې زموږ سره انکر ټیګز دي انکر ټیګ څه ته ویل کیږي انکر ټیګ شری انکر ټیګ چې دي دا دغه لینکونه دي لکه کله چې تاسو غواړئ یو پیج له بل پیج سره لینک کوي ګور کدل د زرا شمه او دلته ګوري زه څنګه دلته په دې اباوټ باندې کلیک کوم ما اباوټ سیکشن ته وړي که زه په کنټیکټ باندې کلیک کوم ما کنټیکټ ته دلته راوړي که زه بیرته په هوم باندې کلیک کوم هوم ته ما وړي همدارنګه که زه دلته راشم ګور که زه بل ویب سایټ اوپن کما او دلته زه په هوم کلیک کوم هوم زموږ سره همدا صفحه ده که زه دلته هم کنټیکټ باندې کلیک کوم کنټیکټ که ویډیوز باندې کلیک کوم ویډیوز که اباوټ باندې کلیک کوم اباوټ ته راځي دغه زموږ سره انکر ټیګز دي ګور که زه په مور انفو باندې کلیک کوم ما سره یو بل پیج اوپن کیږي که دلته زه لاندې سکرول کوم او دلته زه ډاونلوډ سی وي باندې کلیک کوم دا سی وي زما سره ډاونلوډ کیږي نو دا څه شی دي دغه زموږ سره انکر ټیګز دي نو چې کله تاسو غواړئ چې دغه شان انکر ټیګز یوز کړئ استفاده کړئ نو د دې لپاره یعنی دغه شان لینکس تاسو استفاده کوئ یعنی یو پیج له بل پیج سره لینک کول غواړئ بیا د دې لپاره مونږه انکر ټیګز استفاده کوو چې انکر ټیګ په ای باندې ریپرزینټ کیږي یا په ای باندې ښودل کیږي دغه زموږ سره ټیګ دی یعنی انکر ټیګ چې دی هغه به تاسو داسې لیکئ او دلته اوس مونږ ته وایي چې انکر ټیګ شی دی ګوره دی وایي د انکر ټیګ یا ای ټیګ چې دی دا مونږ ته ډیفاین کوي هایپر لینک مطلب همدا دی چې کله تاسو کلیک وکړئ د یو ځای نه بل ځای ته تاسو یوسي which is used to link from one page to another page کله چې تاسو غواړئ چې یو پیج له بل پیج سره لینک کړئ یا تاسو په هغه یو پیج کې یاستئ خو چې کله تاسو په کلیک وکړئ تاسو هغه پیج سکرول شي لکه داسې وګورئ دلته اوس زه که دلته راشم دا زما سره هغه سی وي ډاونلوډ کیږي ښه ګورئ که زه په دلته سرویسز باندې کلیک کوم ما سره سرویسز راځي اما سرویسز ما سره په همدې پیج کې پراته دي دا داسې تاسو کیږي چې مطلب تاسو کنټیکټ باندې کلیک وکړئ په همدغه پیج تاسو سره سکرول کیږي یا داسې تاسو وایئ که زه وایم چې زه څنګه چې کلیک کوم ما د له یو ځای نه بل ځای ته یوسي ګورئ که دلته کې راشم او باونډ باندې کلیک کوم ګوره ما سره همدا صفحه ده خو که زه دلته کلیک وکړم ما سره یو بل پیج اوپن شو که تاسو غواړئ چې تاسو سره د یو بل پیج اوپن شي یا تاسو وایئ چې ما د په همدې پیج کې همدلته ما سره یو بل څه دي زه هغې ته تلل غواړم نو د هغې دپاره هم تاسو کولی شئ چې دغه انکر ټیګز یوز کړئ نو د انکر ټیګ کار هم دا دی چې تاسو یو پیج د بل پیج سره لینک کوئ یا په همغه پیج کې تاسو یو څه لینک کول غواړئ څنګه چې کلیک شي هغه د تاسو سره راشي بل دلته وایي چې دغه د موسټ امپورټنټ اټریبیوټ اف د انکر ټیګ په انکر ټیګ کې زموږ سره یو اټریبیوټ ده چې دغه اټریبیوټ نوم چې دی ایچریف اټریبیوټ ده ایچریف اټریبیوټ څه شی دی څه ته ویل کېږي ایچریف اټریبیوټ چې دی په دې کې موږ هغه ډیسټینیشن انتخابوو ډیسټینیشن مطلب دا دی چې کله تاسو یعنی تاسو وایئ چې مثلا په دغه ټیکس باندې کلیک وشي بس که زه لیکم فیسبوک کله چې په فیسبوک باندې کلیک کیږي نو چیرته دې لاړ شي نو په ایچریف اټریبیوټ کې زه ورته لیکم چې چا په فیسبوک باندې کلیک وکړو نو ته www.facebook.com ماته اوپن کا څنګه کار دته کوم ګورځ باډي ته راغلم او په باډي کې دلته زه ورته لیکم ا انکر ټیګ د زموږ سره او په دغه ایچریف مو چې ولیکه په د ایچریف اټریبیوټ کې دلته زه لیکم ګوري HTTPS کې چې HTTPS تاسو ونه لیکئ څه به وشي HTTPS زموږ سره یو پروتوکول دی خبرې پکې راځو ګوره www.facebook.com مې ولیکئ څنګه چې په فیسبوک باندې کلیک وکړئ تاسو سره فیسبوک اوپن کېږي که دلته زه راشم ګورئ دلته زه راځم او دا لیکل ما دې څه نه پاک کړه صحیح موږ سره څه نشته اوس انکر ټیګ داسې کېږي چې تاسو به ای ټیګ دی ولیکه دا زموږ سره سټارټ شو
او دا په بیرته تاسو کلوز کوئ نو دا ما بیرته کلوز کوم. اوس د دې په داخل کې دلته زه راځم لیکم ګوګل دلته ما ولیکل ګوګل پیج کنټرول اس کوم او راځم دلته زه راغلم زه دا پیج ریفریش کوم. څنګه چې ریفریش کوم ما سره دلته ګوګل لیکل کیږي. ګوګل باندې زه کلیک کوم هیڅ هم نه کیږي ځکه دا ما لینک کړی نه دی ایچ ریپ اټریبیوټ ما نه دی یوز کړی یوازې ما ا لیکلی مطلب انکر ټګ ما اخیستی. نو دلته کله چې تاسو ایچ ریپ ولیکئ او دلته ورته چې مساوي کا ډبل کوډ د دې په داخل کې زه ورته وایم www.google.com دا مو سره کار نه کوي. صحیح ده .com مې ولیکه که زه پیج کنټرول اس کما او دلته زه راشم ګورئ څنګه چې دا ریفریش کم دا زموږ سره یو لینک شو اما تاسو پات ته ګورئ ښه پات څه شی دی دیزي ته پات ویل کېږي دا تاسو وینئ دا زموږ سره پات دی. که زه په دې باندې کلیک وکړم ما سره دې ځای کې وګورئ یور فایل دلته کې ما ته وایي could not be accessed دا دې ځای کې پات زما سره چی راخلي پات زما سره سی ډرایو راخلي زما د کمپیوټر پاتې راخستی یعنې دې نه معلومیږي چې دغه کوم څه چې موږ لینک ورکړی دا غلط دی ځکه کله چې هم تاسو یعنې دغه ویب سایټونه چې دي دا یو پروتوکولونه لري. پروتوکولز چې دي په دې باندې بیا موږ وروسته خبرې کوو په ویب فنډامنټلز کې که چېرې تاسو ویب فنډامنټلز تاسو ته نه دي ویلي که نه بیا تاسو ویډیوز درکړم که تاسو ویل چې بس بیا تاسو ته ووایم نو ایچ ټي ټي پي چې دی ایچ ټي پي زموږ سره یو پروتوکول دی چې په دغه پروتوکول چې دی ګوره که دلته زه ولیکم ایچ ټي ټي پي او دلته کې زه ډبل کوډ سلاش ګوره که زه پیج کنټرول اس کما یو خو دلته دا وګورئ اوس زموږ سره زه څنګه دا ریفریش کما تاسو سره اوس دلته کې شیو هغه پیج زما سره څنګه دلته شیو چې مې ولیکل HTTP اوکې HTTP صحیح شو زموږ سره لینک پیج مې کنټرول اس کړ دلته زه راځم د فولډر ته او دا زه دلته په دې بیا ډبل کلیک کوم دا ما اوپن کړ ګورئ ما سره که زه اوس په ګوګل دغې پاته اوس تاسو ګورئ ګوره مخکې څه کېدل اوس څه کېږي زه په دې کلیک کوم ګورئ ما ته راغی google.com اوس زما سره انټرنیټ نشته که انټرنیټ وي ما سره ګوګل اوپن کیږي اما اوس زما سره انټرنیټ نشته نو چې کله تاسو سره انټرنیټ وي بیا هلته تاسو سره دا نه شو کیږي ګوره که دلته زه راشم ګوره که زه انټرنیټ سره کنیکټ شم نو تاسو سره ډایرکټ چې دی ګوګل اوپن کیږي که چېرته تاسو سره یعنې کله چې تاسو ایچ ټي ټي پي نه لیکئ بیا تاسو سره ګوګل نه اوپن کیږي هلته تاسو سره غلط ګوره که زه دا ریفریش کړم یو ځل ګوره ما سره ډایرکټ ګوګل اوپن شو زه یو ځل بیا اوپن کوم ګوره ډبل کلیک په دې باندې کلیک کوم ما سره ګوګل خلاصیږي خو که دلته زه راشم ګورئ دلته زه دې کوډ ته بیا راځم او دا دغه هغه چې دی دا مې ورنه پاک کوم تنا www لیکي پیج کنټرول اس کوي راشي دا څنګه چې تاسو اوکې دې ځنه زه بیرته وځم دا مې ریفریش کړ ما سره ګورئ یو بل سره راغلل نو دلته کله چې تاسو ایچ ټي ټي پي ونه لیکئ نو هغه بیا تاسو سره چې ګورئ بیرته دا کنټرول زیډ کما بل دلته کوډ کې هم کله چې تاسو په ودرېږئ ګورئ دا یو لینکس ده ګورئ دغه موس دې ما وینئ دا په دې هغه باندې بدل شو لینک باندې بدل شو ګورئ لاندې ته یو انډرلاین هم راځي که زه په دلته هم په دې باندې ډبل کلیک وکړم ما سره ګوګل اوپن کیږي صحیح ده خو که دلته نه دی که دا چېرته دلته نه وي ورسره ګوره که تاسو څومره ډبل کلیک کوئ دا اوس تاسو سره کار نه کوي ګوره انتخاب شو دغه زموږ سره چې دي اینکر ټګز دي دلته راځم ګوره اینکر ټګز کې زه لکه څنګه مې تاسو ته په ویب سایټ کې وښودل زه ورته وایم چې زه سکرول کول غواړم همدې ګوره زه دلته راځم دا لیکل مې دې ځای نه پاک کړل دلته زه لیکم H1 مې واخیسته او H1 ما دلته بیرته کلوز کړ او H1 کې دلته نه زه لیکم HTML صحیح ده HTML مې ولیکه دلته زه راځم او دا مې کنټرول سی کړ لیکل مې او دلته ما یو پیراګراف ولیکه یعنې ما HTML ولیکه او دلته دا زموږ سره د HTML هغه تعریف شو او دغه ټک چې دی ما دلته کې دا پیراګراف بیرته کلوز کړ اوس دا مې بیرته دلته کلوز کړ صحیح شو ښه دې ځای کې دا نه ده اخیستی دا به زه یو لاین کې راوړم فرق نه کوي یو لاین کې راوړئ مختلف لاینونه کې فرق نه کوي که زه پیج کنټرول اس کړم او زه دلته راشم دې ځای نه ګورئ زه دا پیج لږ لرې کوم ما دلته HTML ولیکه او دا زموږ سره د HTML تعریف راغی دې ځای کې موږ سره چېرته قوسونه اضافه دي ښه دا قوسونه ورنه پاک کړه او دا پیج او دلته زه راځم دا لیکل مې دې ځای نه کافي کړل کنټرول سی او دلته لاندې مې پیسټ کړل بیا مې دلته بیا پیسټ کړل راځم دې ځای کې ما ولیکل CSS او دلته زه لیکم GS یا لیکم جاوا سکرپټ پیج کنټرول اس کوم راځم دلته زه څنګه چې ریفریش کوم ګورئ ما سره HTML هم راغی CSS او جاوا سکرپټ دا زموږ سره ولیکل شول زه اوس څه کار کوم دې ځای کې زه یو لیست جوړوم دلته ما ولیکل HTML CSS
जावा स्क्रिप्ट पेज में कंट्रोल एस को ज څنګه چې دا ریفریش کما ګور ما سره دلته کې دا لیکل راغلل زه وایم چې په HTML باندې کلیک کوم ما سره دا HTML دا سکرول دي شي رسیدي ما سره راشي که زه وایم چې زه په CSS باندې کلیک کوم ما سره دا پیج سکرول شي CSS پیج دې ما سره راشي دا CSS تعریف که زه په جاوا سکرپټ باندې کلیک کوم نو دا پیج دې ما سره سکرول کیږي د جاوا سکرپټ تعریف دی راځي او دا پیراګراف چې دا پیراګراف ما دې څنګه کنټرول سی کو دلته مم پیسټ کو یعنی یو پیراګراف ما وسر بل می اضافه کا صحیح ترسو لیکل ډیر راشي لیکل ډیر شي ترسو خو پوه شي تاسو او دلته زه راغلم دا پیج می سکرول کو او دې کې یو پیراګراف می بل میټ کو دلته دا پیراګراف دواړو سره یعنی دوه پیراګراف ما واچول زه دا ریفریش کوم لیکل زموږ سره لګ ډیر شول صحیح دا زموږ سره HTML په اړه معلومات دي دا هم CSS دا هم جاوا سکرپټ اوس زه وایم چې HTML باندې کلیک کوم HTML دې ما سره راځي که CSS باندې کلیک کوم CSS که جاوا سکرپټ باندې کلیک کوم جاوا سکرپټ نو دلته زه راځم او دا زه انکر ټیکس کې اچوم ځکه لینکس شو دا مې کنټرول X کو دلته زه ورته وایم دا زموږ سره انکر ټیک دی او انکر ټیک ما دې کې بیرته کلوز کو او دلته ما ورته واچول HTML او د دې په داخل کې دلته زه ورته لیکم href می واچو مساوي ډبل کوټ اوس ګوري دلته کسه دا پیج کنټرول اس کما او زرا شم چې ریفریش کوم ګوري زموږ سره یو لینک جوړ شو امدا لیکل چې دې زنه ما کافي کړل کنټرول C او دلته مم پیسټ کړل انټر دلته مم پیسټ کړل پیسټ مې ځکه کړل چې دلته زه اوس راځم دا CSS چې دا مې دې زنه کنټرول X کو او د HTML په ځای مې واچو جاوا سکرپټ هم دې زنه کنټرول X کو دا مې دې په ځای دلته واچو زه به دې کې یو HR هوریزونټل یو لاین راوړم پیج می کنټرول اس کو ګوري ما سره ته هوریزونټل لاین جوړ شو هوریزونټل لاین به یو درې دانې راوړم ګور دا می کافي کو چې لکه ښکار شي پیج می کنټرول اس ګور ما سره دلته بر زموږ زوم چې په HTML کلیک کوم HTML CSS کوم CSS جاوا سکرپټ اما ما سره زه اوس د پاره ناراضي نو زه څه کار کوم دلته زه ور دې کې زه یو سلیکم ID څه شي دا ID ګور هر یو کس که تاسو پانتون مکتب هر چیرته استه هر یو کس مشخص یو ID لري ID ګوري هغه باندې هغه سټوډنټ پیژندل کیږي چې دا سټوډنټ ID دا د پرس کا مثلا که چیرته ID نوي نو که یو کس پلار راشي مثلا هغه وایي چې زما احمد سره کار دی نو اوس کې حسین کې امکان لري احمد زموږ دوه درې دانې ولرو نو اوس کې پلار یو وایي چې مثلا زما احمد سرکار د ادارې تر هغه ادارې کې هغه اپیس بوای ته وایي چې لاړ شه ته احمد راول پلار یو سره کار دی نو اوس هغه چې کله کلاس ته راشي ورته احمد راغلی دی پلار یو سره کار دی نو هغه درې کسان دي دلته نو هغه یو وایي چې زه احمد یم بل وایي زه احمد یم مشکل جوړ شو نو هغه هلته ګوري چې د ID څه شی دی ورته وایي چې ID مثلا احمد چې ID 15 د هغه کس دی راشي نو دلته هم زه ورته وایم کله چې زه په HTML باندې کلیک کوم ما سره د هغه HTML راشي یا هغه څه په دې زموږ سره اوپن شي چې د هغه ID چې وي دلته زه ورته لیکم ID د هغه ID HTML وي نو فرق نه کوي ID چې تاسو هر څه ورته لیکئ دا فرق نه کوي چې ضروری دی چې تاسو HTML ولیکئ هر څه چې تاسو ورته ولیکل دلته زه راځم سوري دې کې دلته د علامت نمبر نه اچول کېږي صرف صحیح ده تاسو به HTML ولیکئ بیا کله چې دا تاسو ریپرزینټ کیږي مینس کله چې دا تاسو وایي چې کله زه په دې HTML باندې کلیک کوم ما سره دغه لیکل راځي بیا د ID په علامت نمبر باندې ریپرزینټ کیږي دې کې بیا تاسو علامت نمبر لیکئ او HTML بس هم دومره دلته ما صرف ولیکل ID مې ولیکله بیا مرته د ID مساوي کا ل HTML سره که چیرته چا په دې HTML باندې کلیک وکړو نو تلاړ شه او په دې پیج کې هر چیرته چې د چا ID HTML یا ما ته راوړه زه دا پیج کنټرول اس کوم او راځم دلته څنګه چې دا ریفریش کما نو اوس ګوري فرض کړه د احمد پلار راغی وای څوک چې احمد دی او ID احمد دی هغه راته راوړو ګوري ډایرکټ درته دی راوړو که زه دا پیج دلته راشم ګوري زه CSS ته راځم CSS کې دلته زر لیکم دی چې ID او ما ورته ID ما ساوي کا ماته ډبل کوټ د CSS پلار راغلی دی او دا فرق نه کوي ښه که تاسو واړه لیکئ غټ لیکئ او دې کې دا په څه باندې ریپرزینټ کیږي علامت نمبر CSS ګور دلته هم همداسې دی وایي د CSS پلار راغلی مثلا هر چا چې ID 3 ID دا پیج لږ نږدې کم چې د چا ID چې دا یعنی نوم یې HTML دی او ID مې سوري نوم یې CSS دی او ID یې CSS دغه ماته راکړه زه په دې کلیک کوم ما سره ډایرکټ CSS راغی همدغه شان جاوا سکرپټ هم همداسې که زه راشم نومونه فرق نه کوي د ID چې هر نوم ته ورته لیکې ځکه ID ده نو که دلته زه راشم زه یوازې لیکم GS جاوا سکرپټ زه دا پیج داسې سکرول کوم دلته راغلم د دې په ځای دلته کې زه لیکم علامت نمبر او GS پیج مې کنټرول اس کړ دلته راځم زه دا ریفریش کوم څنګه چې زه دا ریفریش کوم نو دلته کې زموږ سره لږ چینجز راځي پیج زموږ سره ډیفالټ سل وي
نو دلته کې که زه په دې باندې کلیک کوم نو تاسو سره د خاص چینجز نه معلومیږي ځکه په دې صفحه کې زموږ سره همدومره لیکل دي نشته چې مطلب دا سکرول شي مطلب سکرول زه دا پیج لږ زوم کوم ځکه چې تاسو ته فرق معلوم شي. زه په HTML باندې کلیک کوم ګورم ما سره HTML راغلی دا د HTML په اړه معلومات دي. زه بیرته ځم CSS باندې کلیک کوم ما سره CSS راځي. همدغه شان که زه JavaScript باندې کلیک کوم ما سره JavaScript راځي. همدغه شان په دې پیج کې هم دا شیان استفاده کړي دي. ګوره که دلته ځم دا ما همداسې جوړ کړی دی که زه دلته کې په اباوټ کلیک کوم ما سره اباوټ راځي سکیلز باندې کلیک کوم سکیلز راځي. همدغه شان دا نور که هوم باندې کلیک کوم ما بیرته هوم ته وړي. دا کار چې ما دلته کړی دی نو دغسې دا دواړه یو شی دی یوه خبره ده صحیح ده. نو دغه بیا وروسته مونږ دا چې اوس دې ځای کې دا ښه نه ښکاري ځکه ښه نه ښکاري دې ته زه سټایل ورکوم د دې لاندې انډرلاین راغلی که زه دې پیج ته دلته راشم دې ځای کې زموږ سره یعنې دې ځای کې دا نور وګورئ دې کې زموږ سره انډرلاین نشته. وګورئ زه څنګه چې کله موس وروړم انډرلاین راځي چې دا زموږ سره یو سټایل ده. څنګه چې وګورئ دا زموږ سره یو سټایل دی. تاسو وایئ چې دې ته زه کلر چینج کول غواړم یا نور مختلف سټایل تاسو ورکوئ نو هغه بیا تاسو کولی شئ. زه به درته یو دانه صرف چینج کوم دا یو بیرته راځم چې تاسو دلته کنفیوز نه شئ. ګورئ دلته ما HTML لیکلی فرض کا دلته کې ما ورته ولیکلم چې علي نو دا فرق نه کوي دا نمونه صرف که زه پیج کنټرول اس کوم ګوره ما سره اوس HTML کار نه کوي. HTML ما سره کار اوس نه کوي کوم پیج زه به دا یو ځل ریفریش کوم او دا پیج به زه لږ زوم کوم. ګوره زه په HTML باندې کلیک کوم ما سره کار نه کوي ځکه ID یو شی نه ده. نو دلته راشه د ID هم چینج که ګوره ID دې ورته علي که پیج کنټرول اس کا نو فرق نور نه کوي چې هر نوم تاسو ورکوئ. زه چې اوس په دې کلیک کوم ګوره ما سره HTML راځي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو لکه نوم داسې یو نوم ورکوئ چې مطلب د بل یو کس چې کوډ ګوري پې پوه شي چې دا څه شی دي له ځان نه چې ګډوډ نومونه ښه خبره نه ده صحیح ده. بل راځو مونږه سټایلز ته راځو. سټایل څه شی دی او سټایل څه ته ویلی کېږي. سټایل ګوره له نوم نه واضح معلومېږي. ستاسو په نظر سټایل یعنې څه ډیزاین سټایل دا دی مطلب تاسو غواړئ چې تاسو دا ویب سایټ مثلا دا زما سره ویب سایټ دی ما تاسو ته ویلي که نه لکه دلته کې زه راشم دا هم زموږ سره ما هم دې ته ګوره ما دلته کې سټایل نه دی استفاده کړی دا لیکل ډېر ګډوډ ښکاري. همدغه لینکس ما په دلته په دې ځای کې هم استفاده کړي اما دلته دا څومره ښایسته ښکاري. دغه لینکس ګوري دغه ما دغه هوم اباوټ سروسز دا هم همداسې ما لیکلي لکه څنګه مې چالته HTML لیکلی لکه څنګه چې ما دلته دا لیکل کړي دي دا نو هلته هغه هم همداسې ما کړي دي هماغه څومره ښایسته ښکاري بیکګراونډ کلر لري لږ ریکل چینج دي چې کله موس وروړي انډرلاین ته نه راشي یا کله تاسو وایئ چې زه موس وروړم باید ما ته د رنګ دي چینج شي انډرلاین مې نه دی پکار پرس که انډرلاین تاسو نه غواړئ یا نور کوم سټایلز چې تاسو بیا اپلای کوئ دغه سټایلز دی. نو چې کله تاسو غواړئ چې دغه شانتې سټایل اپلای کړئ نو تاسو بیا کولی شئ چې سټایل ټګ یوز کړئ او د دې سټایل لپاره موږ نن صرف دوه دانې وایو چې یو زموږ سره کلر دی یو زموږ سره بیکګراونډ کلر دی. نو دلته تعریف هم درته وایي که څوک درنه تپوس وکړي چې دا سټایل څنګه موږ اپلای کولی شو نو تاسو ورته ویلی شئ کله چې تاسو غواړئ په HTML ایلیمنټس باندې سټایل اپلای کړئ can be done with the style attribute. نو د سټایل اټریبیوټ په نوم باندې زموږ سره یو اټریبیوټ دی نو د دغه اټریبیوټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې HTML ایلیمنټ ته تاسو سټایل ورکړئ. د HTML style attribute has the following د دې هغه طریقه هغه ساينټیکس چې د لیکلو طریقه چې څنګه کولی شئ تاسو سټایل ورکړئ نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دې ځای کې به تاسو ټګ نیم ولیکئ. ټګ نیم چې هر شی مثلا H1P anything او بیا به تاسو دلته کې دغه اټریبیوټ واچوئ چې سټایل په نوم باندې دی او دې ځای کې به تاسو هغه پراپرټي واچوئ. پراپرټي مطلب دا دی چې تاسو پراپرټي مثلا کلر دی بیکګراونډ کلر دی فونټ سایز دی څه شی دی هغه نه باندې ځکه کې ویلیو مثلا کلر زموږ سره پراپرټي ده اوس د دې کلر ویلیو چې ده مثلا ریډ دی وي بلو دی وي گرین دی وي څه شی که زه په فونټ سایز باندې خبرې کوم نو فونټ سایز زموږ سره شی دی یو پراپرټي ده زه ورته وایم چې د دې ویلیو دي څو وي مثلا 30 پکسل دي 40 پکسل 50 پکسل څومره نو دغه دا شی دی دا زموږ سره هغه ساينټیکس بل زموږ سره باډي راغله په باډي کې د نن زه ورته لیکم ګورم یو پیراګراف اخسته پیراګراف کې ما لیکلی HTML is the standard markup language for web page. نو اوس دلته کې ما ورته ویلي چې د دې کلر د ریډ شي نو زه راځم د سټارټ ټیک کې ورته لیکم چې سټایل کلر ریډ نو که زه دلته پیج ته راشم ګوره دلته راغلم نو زه دا پیج یو ځل زه دلته ګورم صحیح دا زموږ سره داسې دی زه اوس وایم چې دا HTML چې لیکل شوی دی دې ته زه کلر چینج کول غواړم یا ګورئ دې ځای کې زه یو بل کار کوم دلته زه یو بل دلته کې پیج مې کنټرول N کې یو نوې صفحه مې واخسته نو مخکې له دې چې نوې صفحه واخلم دلته ما دا کنټرول A کنټرول C که زه بیا سټرکچر نه لیکم صرف دلته مې پیسټ کړ یو دغه کار کوم چې دا لیکل مې دې ځای نه لرې کړل دا مې لرې کړل صحیح شو دلته کې دا پیج ما کنټرول S کړ او راغلم ما ورته دا ما ته سیو کا همدغه فایل دی ګورو دا زموږ سره څلورمه ویډیو ده او دې ځای کې زه ورته وایم چې day 004.html ګودام زموږ سره سیو شو
که زه دا پیج زه وایم دلته راځم زه ورته وایم چې H1 مې واخیسته او دې ځای کې /H1 مې بیرته کلوز کو. اوس ویب ډیزاینینګ څه شی دی؟ ویب ډیزاینینګ یا دلته کې زه لیکم چې HTML CSS او جاوا سکرپټ چې دی صحیح ده جاوا سکرپټ دا زموږ سره ویب ډیزاینینګ کې راځي صحیح شو. نو زه اوس ورته وایم چې دا زما دغه په کار دي. زه چې څنګه په دې هر یو باندې کلیک زه که په HTML کلیک کوم یا زه داسې یا فرض کوم داسې صحیح دی اوس دپاره زه وایم چې زه چې په دې باندې کلیک کوم نو ما سره دې څه اوپن کېږي که دلته زه راشم ګورې زموږ سره ډبل کلیک په دې مې وکړو زه وایم چې زه په دې باندې کلیک کوم ما سره د هغه HTML CSS جاوا سکرپټ تعریفونه راځي صحیح ده. نو د هغې لپاره زه دلته راځم ګورم یو بل پیج بیروني پیج لکه څنګه چې ما دلته خپل ویب سایټ کې یوز کړی و که نه که دلته زه راشم ګورې دلته زه څنګه چې راشم زه که دلته په کلیک وکړم په اباوټ باندې مې کلیک وکړو او په اباوټ کې ګورې زه څنګه مور انفو باندې کلیک وکړم ما سره یو بل پیج اوپن کېږي. دا بل پیج څنګه اوپن شو هغه هم همدغه شانتې کېږي. ګورې دلته به تاسو راشئ دا لیکل ما دې ځنه ونیول کنټرول دا مې کنټرول ایکس کړل انکر ټګ مې واخیسته انکر ټګ بدل دې سټارټ کړم دلته مې بیرته اینډ کړ او دې ځای کې انکر ټګ دلته سټارټ دا ضروري نه چې تاسو H1 کې واخلئ H1 مې بیخي پاک کړ اوس دپاره پاک کوم ځکه چې تاسو کنفیوز نشئ سمپل دونه کوډ مې ولیکئ دې په منځ کې مې دا ولیکل او دلته زه راځم hrip مې ولیکه او hrip کې ډبل کوډ دې ځای کې زه ورته لیکم چې ته لاړ شه کله چې په دې باندې کلیک وشي انډیکس نه دی डी में घटा लिखा लिखा ना डे संग चिराल तो नूम लिखले अमक प्रशांत में लिखी डे बे 04.html कलग हम नूम की पर को बेदर तंदर आवड़ी पेज में कंट्रोल एस को राजम दलता او دې کې زه څنګه زدا ریفریش کم ګوري ما سره یو لینک جوړ شو اوس کچېره تاسو HTML CSS JavaScript تعریفونه پکاري تاسو په دې کلیک وکړئ تاسو وګورئ HTML CSS JavaScript تعریفونه راغلل نو تاسو د یو بل پیج هم تاسو کولای شئ دغه طریقې سره لینک کړئ. همغه راځو دلته کې سټایل باندې خبرې کوو زه د دې کلر چینج کوم لکه دلته زموږ سره د HTML دی زه د دې HTML کلر چینج کول غواړم. HTML کلر چې چینج کړئ څنګه چینج کیږي زه بیرته راځم دلته کې ډیپورټ دی وتا نو د هغې دپاره دې ځای کې زموږ سره H1 لیکل شوی او دغه H1 کې سټارټ دی دا زموږ سره شروع ده که نه په دې شروع کې زه راځم او دې ځای کې ما دلته ولیکل سټایل زموږ سره یو اټریبیوټ دا به واچوي بیا به مساوي ډبل کوډ هغې نه بعد زه کلر چینج کوم دلته به تاسو کلر ولیکئ بیا ډبل ډاټ بیا هغې نه بعد به تاسو ورته ولیکئ چې کلر دې څه شی فرض کا زه ورته کلر وایم چې کلر زموږ سره ګرین وي پیج به کنټرول ایس کوي او را به شي دلته څنګه چې دا تاسو ریفریش کړئ تاسو به د دې کلر ګرین شي. همدغه شان زه ورته وایم د دې CSS کلر هم زه چینج کول غواړم نو CSS هم همدغه شان دی چینج کیږي. کوم اټریبیوټ دی څه شی موږ لیکو تاسو راته وایئ چې دا زه ولیکم سټایل بیا مساوي بیا کلر بلو کنټرول ایس راځم دلته زه دا ریفریش کوم زموږ سره بلو شو. جاوا سکرپټ به راته ته ووایي جاوا سکرپټ ته زه کلر چینج کول غواړم څنګه کلر راته چینج کیږي څه وکړم स्टाइल مساوي ډبل کوډ کلر سیمیکولون ډبل ډاټ بیا چې ریټ کنټرول ایس راځم دا ریفریش کوم ګور څنګه چې ریفریش کوم سره هغه کلرونه چینج شول. اوس یو کس وایي چې زه بیک ګراوند چینج کول غواړم بیک ګراوند چینج کې بیک ګراوند کې یو خبره دلته ده چې دا خبرې تم فارم وي دا اوس تاسو دوه کارونه غواړئ هم کلر چینج کول غواړئ هم بیک ګراوند لکه څنګه چې تاسو یعنی کله چې تاسو یو چې مثلا یو موضوع په اړه لیکل کول غواړئ هلته چې کله تاسو یو پیراګراف ولیکئ په آخر کې تاسو فول سټاپ دی چې دا خبره دلته کې زموږ سره دا چې شو کمپلیټ شو مطلب دغه پیراګراف زموږ سره دې ځای کې ختم شو اوس زه بل پیراګراف شروع کول غواړم دلته هم همداسې دی یعنی کلر ګرین دلته کې ما HTML ته کلر ګرین لیکلی دی یعنی دلته زموږ سره دا سنټنس مکمل شو یا دا سټیټمنټ زموږ سره ختم شو یا دلته زموږ سره فرض کا دغه پیراګراف زموږ سره ختم شو مثلا پیراګراف ورته نه وایو صرف د دې لپاره چې تاسو پوه شئ نو دا زموږ سره دا خبره ختمه شوه نو د هغې لپاره ضروري ده چې تاسو د ځای کې سیمیکولون واچوئ یعنی د سیمیکولون کار داسې دی لکه څنګه چې په پیراګراف کې تاسو مطلب پښتو د انګلیسي کې چې کله تاسو لیکل کوئ هلته فول سټاپ دی نو دلته هم دغه فول سټاپ کېښودل ضروري دي هغې نه بعد زه دلته راځم ورته وایم چې د بیک ګراوند کلر ورکا ډبل ډاټ بیک ګراوند کلر دی چې وي فرض بیک ګراوند کلر دی بلو وي زه پیج کنټرول ایس کوم راځم دلته زه دا ریفریش کوم څنګه چې زه ریفریش کوم ګوره بیک ګراوند کلر بلو واخیست خو که زه دغه بل سټاپ ورنه لرې کړم اوس ما دوه پیراګرافه یو ځای ولیکل او دا مونږ یو فرض کا یو ګرامټیکلي
میسټیک مونږ وکړو مثلا درته وایم صحیح ګرامټیکل میسټیک دلته کې نشته مثلا دا مونږ سره یعنی یو پیراګراف مې ولیکه فل سټاپ مې کېنه خود بل پیراګراف مې ولیکه نه دا یو غلطي مونږ وکړه صحیح ده چې تا پیراګراف خو ستا لیکلی کېږي اما په سیسس کې چې کله تاسو ته داسې غلطي وکړي بیا تاسو سره دا هېڅ هم نشو کوي ځکه دا غلطي دي باید ته اصلاح کړې نو دې ځای کې تاسو دغه فل سټاپ یا د سیمیکولون لیکل ضروري دي دا باید ولیکلی شي تاسو به اوس وایئ چې د اخر کې دې ولې نه ده لیکلی په اخر کې که چېرې تاسو ونه لیکئ نو هیڅ مشکل نشته که چېرې تاسو کوم بل څه استفاده کوئ فرض کا دا پې زه یو ځل کنټرول اس کوم دلته زه راځم زه ریفرش کوم دا زموږ سره راغی زه یو کار کوم دې ځای کې زه کې مې نه ښوده صحیح ده زه یو بل کار کوم زه ورته وایم دا HTML ته زه فونټ سایز چینج کول غواړم دلته لیکم فونټ سایز ما ته چینج کا وایي فونټ سایز د څومره زه ورته وایم فونټ سایز ما ته 40 پکسل راکا کنفیوز کېږم پکسل څه شی دی دا زموږ سره یونټ دی په دې باندې وروسته بیا په تفصیل سره خبرې کوو سیسس کې چې یونټونه چې دي پکسل فیصد دا څه شی دي EM RM دا ټول باندې خبرې کوو ما دا ولیکه ګورئ زه څنګه چې ریفرش کوم تاسو سره به فرق معلوم شي ګورئ زموږ سره افلای نشو یوازې HTML هغه کلر افلای شو ولې ځکه چې هلته تا فول سټاپ ایښی دی فول سټاپ د کې خو د دې نه بعد چې څومره غلطیانې ته کې هغه بیخي اګنور دي هغه یو سټایل هم نه افلا کېږي نو دې ځای کې زه ورته وایم صحیح ده زه به دلته کې مان دا غلطي شوې ده دا ما اصلاح کړه وایي زه صحیح د پیج کنټرول اس که اوس لاړ شه ریفرش یې کوو زه تا ته صحیح رزلټ در کوم وګورئ زموږ سره هغه HTML غټ ولیکلی شو که زه دا لیکل دې ځای نه پاک کړم ګورئ دا مې پاک کړه پیج مې کنټرول اس که اوس به HTML موږ سره لږ وړوکی راشي نوټ صحیح دی لږ وړوکی راغی که زه بېرته پیج کنټرول زیډ کړم او دلته کې ګورئ دا مې کنټرول اس کړه زه څنګه دا ریفرش کړم زموږ سره لږ غټېږي که زه دلته سیمیکولون اخر کې واچوم که وانه چوم پیج کنټرول اس کړم ما سره هېڅ کوم چینجز نه راځي زما د خبرو هدف دا دی که اخر کې که چېرې تاسو سیمیکولون ولیکئ که ونه لیکئ خیر خو که چېرې تاسو سره زیات تاسو یو څه استفاده کول غواړئ مثلا تاسو وایئ چې زه سیمیکولون هم مطلب کلر هم یوز کوم بیکګراؤنډ کلر هم یوز کوم فونټ سایز هم یوز کوم وغیره سټایل هم استفاده کوم مثلا زه وایم دا مې دې ځای کې خوښ نه دی زه غواړم چې په دې ځای کې راشي لیفټ ته دې راشي سنټر ته دې راشي لږ منظم دي شي یا دا لیکل غیر منظم پراته دي ګوري دا دې لږ جسټیفای شي لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې وایي نو دا لیکل ګوري دې کې خالی ځای راغلی دا لږ جسټیفای کراته دې ته زه یو سټایل ورکول غواړم په مایکروسافټ ورډ کې مختلف سټایلز دي که دلته زه راشم ګورئ تاسو هر سټایل چې وغواړئ هغه تاسو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې اپلای کړئ دلته کې زه راشم ګورئ څومره ښایسته سټایلز دي زه دغه شانتې خپل ویب سایټ کې داسې سټایلز غواړم نو دا بیا موږ سبا ته وایو چې څنګه کولی شو له مایکروسافټ ورډ نه موږ دغه سټایلز راواخلو یا موږ د خپلې خوښې سټایلز په ګوګل کې سرچ کوم پیدا کوم یو کوم سټایل چې زما خوښ شو زه همغه استفاده کوم دلته هم ډېر زیات مختلف سټایلز دي دا څنګه کولی شو موږ په خپل ویب سایټ کې ترېنه کار واخلو مثلا تاسو مخکې مایکروسافټ ورډ وویلې او په مایکروسافټ ورډ کې تاسو نه زیات مثلا دا کلرز تاسو خوښېده مطلب دا سټایلز او تاسو غواړئ چې دا سټایل هلته هم یوز کړئ نو څنګه استفاده کولی شئ نو په دې باندې به سبا ته خبرې وکړو ښه نو دا زموږ سره سټایلز په کلر او ټیکس کلر او بیکګراؤنډ باندې ما الریډي تاسو ته خبرې وکړلې که بیا هم معلومات یو ځل تاسو ته درکړم ټیکس کلر څه شی دی کله چې تاسو غواړئ HTML ایلیمنټ ته کلر ورکړئ د هغې دپاره مونږ دا استفاده کوو لکه دلته کې ما H1 ولیکه او سټایل اټریبیوټ مې واخیست بیا مې ورته ویلې چې کلر یې بلو که کلر مونږ ته بلو راغی بلو کېږي همدارنګه بیکګراؤنډ کلر څه شی دی کله چې تاسو غواړئ چې بیکګراؤنډ چینج کړئ نو د بیکګراؤنډ دپاره مونږ بیا بیکګراؤنډ کلر استفاده کوو بیکګراؤنډ پراپرټي چې کله تاسو یوز کړئ نو تاسو کولی شئ د HTML هر ایلیمنټ ته تاسو بیکګراؤنډ ورکړئ لکه دلته کې وګورئ دوی باډي ته ورکړی باډي ته یې مونږ ورکولی شو ولې نشو ورکولی که دلته زه راشم دلته کوډ ته راځم او دې ځای کې زموږ سره باډي ده زه دا پیج سکرول کوم یا دې ځای کې زه راځم دې یو ته دې ته زه بیکګراؤنډ ځکه هلته کې کوډ زیات دی چې تاسو ګډوډ نه شئ دلته زه راغلم او دې ځای کې زه لیکم سټایل اټریبیوټ مې اوپن کوم ساوي ډبل کوډ زه ورته وایم چې دلته ما ته کلر ورکا که چېرې تاسو کلر ولیکئ یوازې کلر مې واخیسته نو خبره دا ده که چېرې تاسو هر څه ولیکئ دلته زه راځم او دې ځای نه صرف دومره لیکل ما دې ځای نه کافي کړلی دومره لږ لیکل مې واخیستل او دا لیکل زه دلته پیسټ کوم یو پیراګراف مې ولیکه او دا مې دلته بیرته دې ځای کې کلوز کړه اوس چې هر څه تاسو په دلته کې لیکئ د هغې کلر ریټ کېږي که تاسو ورته وایئ که نه وایئ خو د هغې کلر به تاسو ته دی چې کوي د هغې کلر تاسو دی ریټ کوي تاسو ګورئ کلر تاسو ته ریټ کوي که تاسو څومره پیراګراف اخلئ هر څه چې تاسو لیکئ دلته کې زه راځم ګوره زه لیکم H3 مې واخیستی H3 زموږ سره هیډینګ 3 دی که نه دلته زه راځم لیکم /H3 او د دې په داخل کې ما دا پیراګراف دا لیکل واچول کنټرول اس دلته زه څنګه راشم او زه دا ریفرش کوم ګوره دوی باندې موږ ته دا
کلر سکیږي ریډ کیږي. نو که په باډي کې چې تاسو هر څه ولیکئ هغه په دې باډي کې څه شي ګور په باډي کې مونږ دا مونږ سره داخل دا زموږ سره باډي ده. نو په باډي کې چې تاسو هر شی لیکئ په ټول باندې اپلای کیږي. نو زما خو بیک ګراوند کلر بیک ګراوند سره کار دی. نو دلته اوس تراشه ورته ولیکه یا زه ورته وایم دا کلر دی هم همدا وي بیک ګراوند هم لیکل غواړم دلته راشه ورته ولیکه بیک ګراوند بیا ورته ولیکه چې کلر نو بیک ګراوند کلر او دلته کې ډبل کوډ اوس راشه بیک ګراوند کلر ورکړه زه ته بیک ګراوند کلر زموږ سره گرین وي. زه پیج کنټرول اس کوم راځم دلته څنګه چې ریفریش کوم ګور بیک ګراوند کلر موږ سره گرین او فونټ سایز هم چینج. که تاسو غواړئ چې دغه فونټونه چې دي یا دغه لیکل چې دي ټیکس چې دی او پیج می کنټرول اس کې دې ته نه غواړم دا دی بای ډیفالت څنګه چې دی هغه راشي هماغه شانتي راځي. که تاسو هر پیج ته چینج کول غواړئ ګور که زه دیو ته چینج کول غواړم دلته راشه باډي ته سټایل ورته اوپن کا او دلته کې مساوي ډبل کوډ ورته وایم بیک ګراوند کلر ورته ورکا بیک ګراوند کلر دي چې وی بیک ګراوند کلر دي زموږ سره دی وی پرس کې ریډ دی وی خا ریډ زموږ سره باندې دغه یوز کړي پرس کې دلته زه ته څه شي یالو ورته ورکا کنټرول اس راشه دا پیج دی زه ریفریش کوم زموږ سره بیک ګراوند یالو شو. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې سټایلز یوز کړئ. اوس که دلته زه کوډ ته راشم دا کوډ زموږ ډېر زیات کنفیوزیبل ښکاري. که یو کس راشي او دا کوډ وایي نو هغه دلته کې کنفیوز کېږي چې دا کوډ دلته داسې چل شوی دی سټایل سیسیس. زه مونږ بله ویډیو کې یا سبا ته لا خیره وایو چې دغه کوم سټایل چې ما دلته کړي دي چې ما دلته کې زه څنګه چې کلیک کوم یو ځای نه بل ځای ته ما وړل او دلته کې کلر چینج کول بیک ګراوند فون سایز وغیره هم ډېر زیات دي. فرض کا زه دلته کې غواړم چې په دې کې نور څه دي د فون سایز چینج مطلب هغه فون کوم سټایل چې دا چینج کول غواړم نور سټایلونه زموږ سره ډېر زیات دي کاغذ هغه استفاده کول غواړم نو دا کوډ خو زما سره بیا ډېر زیات سخت کیږي او دلته کې ډېر زیات مثلا دغه بیا هغه ویلو لپاره که بل څوک زموږ دا کوډ ګوري لږ داسې ګډ وډ ښکاري. زه داسې کار کوم چې بل ویډیو کې مونږ دغه سیسیس څنګه کولی شو دغه زموږ سره سیسیس دی ځکه سیسیس ویل کېږي سټایلز ته دغه سټایلز زه غواړم چې په یو بل پیج کې ولیکم او هغه پیج زه دې سره لینکول غواړم دې کې زه صرف یوازې ایچ ټي ایم ایل لیکم. نو په دې باندې بیا سبا ته خبرې وکړو. اوس لپاره په دغه ځای کې کوم ځای کې سوال مشکل پوښتنه صرف دا شان مونږ نن ویلې چې کمنټس انګر ټک او څنګه کولی شو سټایل اپلای کړو. په سټایل کې نور هر څه چې راځي مثلا کلر بیک ګراوند کلر فونټ سایز وغیره. سوال پوښتنه خو نشته.